او یو تابعی دی د هغه زمانه اهل مدینه د مدینه منورې صدقې خو ډېرې صدقې دي خو صدقې فطر بیا صدقې فطر ده ابو خلده تبع تابعی دی هغه فرمایي چې زما ملاقات شو تابعی سره او د هغه تابعی نوم دی ابو العالیه مشهور تابعی دی چې په سباله اختر رضوا ابو خلده فرمایي رحمت الله تعالی علیه چې ابو العالیه رحمت الله تعالی علیه ما ته فرمایل چې سبا چې عیدګاه لذي نو ما سره ملاو شه نه مبارک فرمایي تبع تابعی چې زلاړو ما ابو خلده فرمایي رحمت الله تعالی علیه او سبا د اختر په ورځ باندې د عیدګاه نه مخکې ابو العالیه سره ملاو شو چې ما نه درې تپوسونه وکړو اول نمبر یې راته وی چې غسل نکړی دی چې ما ورته چې غسل مکړی دی هغې نه پس یې راته وفرمایل صفا کپړې دا اچولی دي ما ورته وی چې اچولی به دریم نمبر تپوس یې رانه وکړه صدقې فطر دا ادا کړې ده چې ما ورته وی چې صدقې فطر ما ادا کړې ده چې ابو العالیه راته وفرمایل چې بس دغه خبرې دپاره ما راغوښتی وي ځکه چې ما ته پته ده چې د اهل د خلقو د مدینې منورې په نیز باندې چې هغوی رسول کریم آقا علیه السلام نه اورېدلي دي په صدقاتو کې د صدقې فطر نه بهتره صدقه د اهل مدینې په نیز باندې بله یوم نشته یوم نشته دومره بهترین